شروع دی نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما قابل احترام د بولیر ضلع او د تحصیلونو او د یونین کونسل د مسلم لیگ عہدیدارو صدرانو زما د پاکستان مسلم لیگ د یوت نوجوانانو د ایم ایس ایف نوجوانانو او زما د میډیا ورونو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو د یو ورځ دوه په نوټس باندې تاسو مو خبر کړئ او تاسو کوم دا جذبه وکړه او کوم دا مینه وکړه او زمانه مشران سپینګری زمانه جوړان کشرانو او زمانه ورونه کوم تکلیف وکړو نو زموږ سره الفاظ نشته الله تعالی دې تاسو عزت مند کړي او زما عزت مندو مونږه الله تعالی تقسیم کړی دی نو موږ له یو داسې پارټي را کړې ده چې هغه ستاسو پارټي ده هغه ستاسو د مشرانو پارټي وه هغه ستاسو د بچو پارټي ده او هغه د پاکستان پارټي ده دا پاکستان یې جوړ کړی دی او زما عزت مندو نن چې په دې خپل کوره په دې خپله دیره کې موږ ناست یو نو دا مسلم لیګیانو خپل سرونه قربان کړي دي او زمونږ خویندې میندې کونډې شوي دي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلې شوي دي او دا پاکستان جوړ شوی دی دا په ډېرو خوارو په دې باندې نن حالات وګورئ نن زموږ نه ملک خرابېږي نن زموږ نه ورانېږي او نن زموږ نه تباه کېږي نو تاسو هم د هغې خلکو اولاد یئ چا چې په پاکستان قرباني ورکړې ده چا چې پاکستان آزاد کړی دی نو نن د پاکستان موجوده حکومت دا کوشش نه چې پاکستان دې وران شي او پاکستان دې تباهۍ طرف روان شي او پاکستان دې ټوټې شي نن ستاسو وخت دی د دې مشرانو او د دې نوجوانانو چې تاسو راپاسئ او دا پاکستان ټینګ کړئ او څوک چې پاکستان لا نقصان ورکوي د هغې لاس مات کړئ او پاکستان جنډه په خپله ولګوئ څنګه مشرانو کې لګولې او انشاءالله تعالی دا فیصله شوې ده موجوده حکومت ختم شوی دی د موجوده حکومت دننه خبرې روانې دي چې باید موږ دننه الیکشن په کال کې کوو او موجوده به یو داسې حکومت داسې حالات جوړ شي چې دا به کال چلیږي خو موږ ورته وایو انشاءالله تعالی دا حکومت به موږ په شپږ میاشتې کې کوو او آینده حکومت چې راځي هم انشاءالله ستاسو د مسلم لیګ راځي او نن دې حالاتو ته وګورئ دې واقعاتو ته وګورئ چې نن ستاسو د چای او د چینې او د ټماټرو او د پیازو او د ګوړې حال سره چې د یو سړي 500 روپۍ ورځي او هغه 2-3 ځله په کور کې او د هغه 1500 روپۍ خرج کېږي 1000 روپۍ قرضدار یې پاتې کېږي نو دې به څه چل کوي دې به یا خودکشي کوي لکه چې شروع ده خپل بچي به یا خرڅوي او یا به غلا ډاکې کوي نو موجوده حکومت ته موږ درخواست کوو چې د خدای په خاطر د نظر شه دا خلک ډاکو ته مه کېنوئ چې په لارو په کوڅه کې ناست دي غوښې تږي ناست دي او ډاکې کوي په دا کې به هم د دوی بیا حصه نو زما عزتمندو زه خبرې ډېرې کول نه غواړم خو تاسو چې د مسلم لیګ دپاره کومه قرباني کړې ده او تاسو کوم جلسه دلته نواز شریف له کړې ده او تاسو مریم نواز له جلسه کړې تاسو امیر مقام له کومه جلسه کړې ده دا په تاریخ کې نه څوک کولی شي او نه به څوک وکړي نو زه ستاسو ډېرې شکریه په هغې باندې ادا کوم چې تاسو د سر وینې خپو نه او د خپو سر نه بولي او زموږ د خویندو میندو نفلونه کړي دي او سوالونه ختمونه کړي دي الله تعالی هغه شمله تاسو له اوچته کړې ده او زما عزتمندو تاسو چې بیا کومه قرباني کړې ده او ځان وژلی دی در په در او ور په ور باندې دا مشران سپینګري دا کشران او زموږ د یوت ته ایم ایس ایف ته نوجوانانو دوی هر ور او در ته تللي دي
او تاسو 40,000 ووټ اخیستی دی. زه تاسو ته مبارکباد درکوم چې قومي اسمبلۍ ممبر ستاسو بچی ستاسو اولاد ستاسو ورور تاسو ګټلی دی. خو د افسوس خبره الله ته به منظوره نه وه، پای کې به زمونږ او ستاسو خیر نو. انشاءالله هغه جذبه چې کومه جذبه ستاسو ده هغه جذبه به بیا راوچتوئ او هغه به انشاءالله بیا راوچتو او د مسلم لیگ قوت او طاقت دا به انشاءالله مونږ بیا دې خلکو ته ښیو چې یو ځل هم ګټلی یم هغه داسې شو او دا بل ځل هم انشاءالله 4 واړه سیټونه انشاءالله تعالی وګټل. زما عزتمندو د سوات جلسه ده ایجنډا باندې تاسو باس وکړو. په پېښور کې د هغې نه وروسته جلسه ده هغې به کوو. په ګوجرانواله کې کوم جلسه شوې ده د بونیر مشران او سټوډنټان او د یوت کسان ګوجرانواله ته رسېدلي دي، لاهور ته رسېدلي دي، بلوچستان ته رسېدلي دي او د بونیر دا یوت او دا هلکان او دا مشران دا پکې کراچۍ ته هم تللي دي، دلته موجود دي. نو هغه به سوات ته نه ځي. انشاءالله تعالی داسې کار به کوو چې عمر بر دا خلک یاد ولري چې مسلم لیگ منظم دی، مسلم لیگ یو قوت دی، د مسلم لیگ یو جذبه ده انشاءالله. زما عزتمندو ستاسو وخت نه علم او انشاءالله تعالی زما مال زما جیداد زما الواد هغه انشاءالله مسلم لیگ ته ستاسو ته او ستاسو بچو ته وقف کړي انشاءالله تعالی. او زه ستاسو ډېره شکریه کوم چې تاسو دا کوم موږ له راغلی زموږ سره کومه مینه وکړه او موږ له کومه مینه راکړې ده. نو که ټول عمر ستاسو د بچو خدمت موږ وکړو دا موږ نشو پوره کولی. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. الله تعالی خوشحاله باد قایم او دایم ساته. زمونږ د وکلاو زمونږ جنرال سیکرټري هغه هم راغلی تاسو ته خبرې وکړې، موږ دته مبارکي ورکړو. باچا زمونږ د وکیلانو زمونږ رور دی، زمونږ ورکر دی، زمونږ کارکن دی، د هغه خاندان د هغه حیثیت هم د چا نه پټ نه دی، زمونږ د جنرال سیکرټري سره پاتې دی. موږ د ده نوم ورکړی چې وایي متفقه خوښ کړی خو زبره به هغې ته پته نو دې به هم انشاءالله تعالی زمونږ د سر ستوری دی، زمونږ ګل دی انشاءالله تعالی، زمونږ نازولی دی. د ده لپاره به هم هر څه انشاءالله تعالی موږ کوشش